لیکل ده حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمه الله سید الطائفه فقيه النفس دا صاحب کشف بزرگ لوی محدث لوی فقيه علامه کشمیری سے وایي چې دا علامه شامی ته فقيه النفس نه ویم لیکن گنگوہی سے ته فقيه النفس ویم په علامه شامی مولا ترجیح ورکړی دا رشید احمد گنگوہی صاحب هغه عالمو نیولا دا په خپل جماعت کې اودس کو طالبو نه دا اودس د پس هغه کس ته आवाज وکړ یو زمیدار کس وی دی خراش چې ول راغی الکه وی تاخ بده اودس کې ډېر غټ اثر دی ته عمل کوي چې څه اثر دی پکې وی دا ته چې کله اودس کې ستاده دی لاس او د خپل یو نور اورنا برخیږي اسمان سره جنگيږي ستاسو عمل له عمل لا ته اوخه زه خو د ټولو خلکو د عادتونو ته ګورم خو ستا په شان نورانیت پکې نشته او ته درځه پابند صوم او صلات زمیدار سلیم خدا زین کې کېده چې د هغه زمانه زمیداران د دې زمانه زبرګانو نه خوب غري دا سپېړ نه وي دا موبایل نه وي دا کیسې پکې نه وي د امن ماحول د پاکه ماحول د زمیداران د دې زمانه زبرګانو نه خوب غري د بازو نو زه خو پابند صوم او صلات نور سره کوم ما سره نور عمل نشته وینه په جون کې به څه عمل کړي ویجی یاد راته نه دي خو بیا وای ویجی یو خبر راته یاد ده غستاسو په خدمت کې کوم اگر چې د ما په نيزي دونه اهمیت نشته هوتا ته ویم وی وای څه واقعیا ده ویده چې وړو کوم زموږ علاقه ته سید احمد شهید رحمه الله تشریف وروړ مجاهد کبیر دا خپل زمانه لوی مجاهد سیګانو سره غټ جهادونه کړی او د انګریزانو سره غټ جهادونه کړی دي او په بونیر کې د پنځتار په علاقه کې سلوریم کاله اسلامي حکومت هم قائم کړی شاه اسماعیل شهید سید احمد شهید دا ټول غټ غټ مجاهدین نو زموږ علاقه ته سید احمد شهید صاحب راغلو او زه ماشوم خلک وتر غونشي زیارت یې داغه کو توجه غواړم تاسو نو د خلکو په دې خپوخ کې زور نه وتم خو کې وسره ودرېدم دغه د نورانی مخ اوسه پورې د ما په دې ذهن کې پروت دی چې وړو کې ما یو لس منټه ولاړو غلي او دغه نه بس هغه روان شو خلک کورونو ته لاړ ځم خپل کور ته رالم بس دا واقعیا مې یاد و چې د لس منټه مې دغه په صحبت کې تیر کړی دي غنگوی صاحب باس ما ته د خپل خبرې جواب ملو شو ستا په دې او داس کې د نورانیت چې راغلی دا دغه لس منټه د صحبت برکت صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند د خو خلکو صحبت بده خکې د بد خلکو صحبت بده غیر شعوري انداز سره تبا برباد کی دا بداوي